دا وخت تاسو پروګرام ګورئ خیر خبر د پښتونخوا. ښکلو خلکو السلام علیکم. امین مشال ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. د لوی سختن نه همدغه تمه او امید ساتو چې تاسو ټول به روغ جوړ او صحیح سلامت یې. قدرمنو، ستاسو ماشومان تر کومه حده محفوظ دي یا په ټولنه کې اوورال که مونږ نظر واچو نو ماشومان د هغوی د حفاظت دپاره صوبایي حکومت څه کوي یا نورې داسې ادارې چې هغه د ماشومانو په پروټیکشن یعنی د هغوی په حفاظت باندې کار کوي او دغه شانتې د مستقبل دغه معماران د مضبوط جوړولو دپاره څه تر اوسه پورې شوي دي او موږ په انفرادي توګه باندې کومې داسې ذمهوارۍ دي چې هغه پورته کول ضروري دي. په نننی دغه پروګرام په لومبۍ برخه کې به مونږ د ماشومانو په پروټیکشن باندې خبرې اترې کوو، ځکه چې اوس د کورونا وایرس نه پس سکولونه پرانستلي کیږي. بیا په داسې پینډیمک او د پینډیمک چې دی لکه هغه ختمېدل خو نه، خو د هغې هغه چې کوم لیول دی کمیدل او د سکولونو پرانستلي کېدل، ماشومان بیا د کومو خطرو سره مخ کیدی شي. بیا په سکولونو کې ایس او پیز خپلول تر څومره پورې ضروري، ځکه چې تر اوسه پورې د ایس او پیز په نه خپلولو په ټوله پښتونخوا کې 14 سکولونه هغه سیل کړی شوي هم دي. بیا د دې نه علاوه په سکولونو کې په ماشومانو باندې د تشدد واقعیات کو ګورو، هغه هم ریپورټ کیږي او دغه شانتې که موږ په معاشره کې نظر واچو نو په ځینې ماشومانو جبري هغه شانتې سوال کیږي او هغه چې دی د نورو غلطو کارونو دپاره استعمالولی شي. په نننۍ خپرونه کې به راسره قدرمنو اجاز محمد خان زموږ میلمه وي. د دوی په معرفت کې ووایو چې ډپټي چیف چایلډ پروټیکشن اینډ ویلفیر کمیشن خیبر پښتونخوا دی او ډېرې هلې ځلې کوي د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې دغه شانتې د ماشومانو د حفاظت لپاره عملي ګامونه پورته کوي. د ځان سره په پروګرام کې شریکو او نورې پوښتنې به ورسره د پروګرام دوران کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ستړي مشي درته وایو. ډېره مهرباني جي. ستاسو مننه کوم. ډېر مشکور یم چې مطلب داسې اهم ټاپک باندې تاسو ما ته اپورچونټي راکړه او دا یو ډېر اهم ټاپک دی. پکار دی چې په دې باندې مطلب دا چې موږ ډسکشن وکړو. ډېره زیاته مننه مو کوو. که راته ووایو لومبۍ پوښتنه د کورونا وایرس سره هغه د لینک کولو کوو چې د کورونا وایرس یعنی چې کوم کیسز دي د هغې د کمیدو وروستو ریاست دغه یو قسم له پریکړه وکړه چې سکولونه پرانستلی شي. بیا د سکولونو د پرانستلو سره ماشومان چې دي د کورونا وایرس هغه ایس او پیز خپلول دي، ستاسو لخوا دا چې دی په سکولونو باندې یو قسم له بیا پریشر اچول دي چې لکه ایس او پیز په هر صورت کې هغه چې دی نو خپل کړی شي. ماشومان چې دي دا وخت د کومو دغه شانتې مشکلاتو سره مخ دي؟ بیسیکلي که تاسو وګورئ زموږ ملک چې دی نو زموږ خاص کر زموږ چې کوم مرکزي حکومت دی، زموږ صوبایي حکومت دی، که تاسو وګورئ چې اوورال د کرونا چونکې دا یو ورلډ وایډ چې کوم یو ایشو و، په دې حوالې سره چې کوم دی نو ډېر په سسټمیټک طریقې سره ډېر په سټریټیک طریقې سره د هغې د روکتام لکه مطلب په یو لیمیټډ پیریډ باندې لاک ډاون بیا څه ځایونو کې لکه مطلب هغه چې یو پالیسي و نو هغه تقریبا دنیا ملکونو ډېر مطلب اپریشیټ کړه چې یاره پاکستان ګورنمنټ چې کوم دی په دې حوالې سره ډېر ښه اقدامات وکړو او څه د الله پاک هم ډېر لوی رحم و کرم په دې ملک په دې صوبه باندې چې یاره مطلب د هغې هغومره دغه دلته کې نقصانات نقطې په موږ بچ کړو. خو اوس چې کوم مطلب فیصله وکړی شوه نو هغه دا چې چونکې که تاسو وګورئ د دې کرونا نه زیاتر افیکټډ خلک ګوره که تاسو وګورئ نو یا خو ماشومانو ځکه چې سکولونه چې کوم دی کې دغه بند شو. ټیک شو. بیا که تاسو وګورئ نو په دې کې مطلب مزدور طبقه چې کوم مطلب لیبر کلاس دی، ډیلی ویجز دي، هغه په دې حوالې سره ډېر دغه نو د ماشومانو حوالې سره به زه دا کوم چې یاره اوس چې کوم د حکومت حوالې سره کومه فیصله شوې نو په هغې کې الریډي حکومت چې کوم دی او ګایډ لاینز چې کوم دی هغه د سکولونو دپاره ایشو کړي. نو په دې کې زمونږ بیسیکلي چې کوم د 3-4 مین سټیک هولډرز دي د دې باندې ذمهواري راځي. لکه ګوره جي ټیچر باندې ذمهداري راځي چې هغه مطلب په سکول کې چې کوم دی کوشش وکړي چې یاره هغه بلکې مست انشور کړي چې یاره مطلب هلته ایس او پیز پراپر فالو شي، د ماشومانو ترمنځ پراپر ډسټنس وي، ماشومان چې کوم دی نو یو بل سره خوراک نه شیر کوي، ماشومان چې کوم دی نو کوشش ته پکار چې د هغې صفایي چې کوم دی هغه انشور شي. هلته کې چې کوم دی خاص کر باندې کې دا څه وشي که نه چې کله ناکله یو ماشوم خو لاس نه ملاوي هغه مطلب پوهې وي یا بل ماشوم راشي هغه سره مطلب تر غاړه وځي بل ماشوم له ورته هغه شي هغه مایند کې
نو داسې قسم ایشوز دپاره م آی تھنک زما په خیال سکول کې د ایس او پی سره چې کوم دی څه داسې هم یو کمپلینټ میکانیزم پکار دی که چا د بل ماشوم نه یا د بل خپل دوست نه څه ایشو وي نو چې یو کمپلینټ باکس ټایپ وي چې مطلب په هغې کې هغه کېږي او د انټرنل د ماشومانو ترمنځ ځکه چې په دې کې څه ماشومان واړه دي خو څه ماشومان لکه 8 9 کلاس 10 کلاس دا ماشومانو ترمنځ په هغې کې څه جنګ جګړه هم راتلی شي نو د هغې روکتام هم پکار دی بل په دې کې والدین چې دي پیرنټس په پیرنټس دا ذمهواري ده چې پیرنټس چې کوم دی هغه ماشومانو پراپر مونیټرینګ کوي او مطلب دا دی چې ماشومان پراپر هغه ګایډ کړي که فرض کو ماشوم د سکول ته هم راځي چې هغه پراپر صفا کپړې وي لاسونه وغیره پراپر وینځي صفایي خیال ساتي پیرنټس ځکه چې مطلب کور چې دی که دا هم یو بنیادي یونټ دی صحیح د مور پلار خبره چې ده نو هغه مطلب ماشومان دا کوي امپلیمنټ کول. په دې کې ستاسو خبره د تشدد دغه واقعیاتو ترازو خو د دې نه اګاهو دغه ذکر کرا سره وکړي چې په سرکاري سکولونو کې چونکې یو کمره وي په یو کمره کې د سلو نه سیوا ماشومان هغه چې دی سبق ترلاسه کوي نو دا په سرکاري سکولونو کې ګرانه نه ده بیسیکلی که تاسو وګورئ جی مطلب سل ماشومان خو خیر نشو ویلی خو دا دی چې کوشش دا په دې حوالې سره دی چې مطلب لکه د هغې ډسټنس انشور شي اوس که تاسو وګورئ نو اوس مطلب کافي چې کوم دی حکومت خو په تعلیم باندې فوکس دی لکه زموږ وخت کې موږ چې په سکول وینو زموږ وخت کې او دې وخت کې خو فرق دی که نه دومره تبدیلي خو راغلی دی چې مطلب دا سکولونه اپګریډ شوي دي کلاس رومز چې کوم دی نوې جوړېږي ټیک شو نو خدای چې دا یو ذمهواري ده زموږ د سکول اډمنسټریشن باندې د اساتذه کرامو باندې چې هغه مطلب د ماشومانو ترمنځ هغه ایس او پیز چې کوم دی هغه د تاسو ووایي په خپل انټروډکشن کې چې مطلب 16 سکولونه چې کوم دی نو هغه کلوز ډاون شو داسې په اسلام آباد کې هم ډاون شو نو مطلب دا دی چې هغه پراپر مانیټر کېږي او چې کوم هلته لوکل کسان دي چې کوم د هغې انټراکشن دی د سکول ټیچر د هلته د چوکیدارانو مطلب د سود نو هغې معیار ذمهواري چېرې مطلب هغه انشور د تشدد واقعیات هم په سکولونو کې سیوا شو هم په لارو کوڅو کې سیوا شو او هم چې دی دغه شانتې که موږ د جنسي تیرو خبرو وکړو هغه هم سیوا شو ستاسو یونټ په هغې هکله باندې څه کوي بیسیکلی که تاسو وګورئ که جي تشدد په ډفرنټ فارم باندې جی ټیک شه موږ تشدد ته په دې نظر باندې ګورو زموږ صوبه په دې حوالې سره چې کوم دی زموږ صوبایي حکومت په دې حوالې سره یو ډېره کمپریهنسیو قانون سازي چې کوم دی نو کړې ده چې کوم د موږ کې پی چایلډ پروټیکشن ایکټ 2010 وایي د دې نه علاوه بالکل صحیح وایي د سکولونو حوالې سره باقاعده قانون موجود دی فری اینڈ کمپلسري ایجوکیشن دی کنه اوس مطلب تشدد چې کوم انسټیټیوشنز کې دی پای کې صرف هغه سکولز دی الټرنیټ کیر انسټیټیوشن دی په دغه حوالې سره چې کوم دی نو په دې کې پای باندې پراپر چې کوم دی د ټیچرز ټریننګ چې کوم دی لکه اوس ګورئ اساتذه کرامو ټریننګ چې کوم دی الریډي ایجوکیشن ډپارټمنټ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ او مونږه جوائنټ چې کوم دی هغه سٹارټ کړی پای کې موږ سره هیلث ډپارټمنټ چې کوم دی نو فولي پای کې انوالو چې مطلب ټیچرز چې کوم دی د هغې سایکولوجیکل سکول منټل هیلث ټریننګ چې کوم دی دا یو شي په چایلډ پروټیکشن باندې یو ټریننګ وشي چې مطلب اساتذه کرام چې دا سنسټایز شي په دې حوالې سره صحیح وایي چې مطلب دی به ماشومان د تشدد نه څنګه ودین د سکول پریمیسز کې څنګه انشور کوي بل خبر دا چې په دې حوالې سره الریډي زمونږ هیلپ لاین دی 1121 چې مطلب هغې باندې مطلب که داسې شکایت وي نو هغې باندې کال کړي اداره ته هم راځو انشاءالله او مطلب زمونږ آفیشیل نمبر دی 9211 چې په هغې باندې هم چې کوم دی موږ سره دغه کیدی شي زموږ ویب سایټ دی www.kpcbwc.gov.pk صحیح په هغې باندې چې کوم دی نو موږ ته هغه راتلی شي نو سر تاسو د یوې قانون سازۍ د پاس کولو خبره تر وکړل چې خیبر پښتونخوا هغې یو ډېر زیات لوی ګام پورته کړی و صوبایي اسمبلۍ کې په هغې باندې غور و فکر هم شوی و په هغې کې چې دی کوم په مسترخانو کې یا دغه شانتې په مختلفو ځایونو کې کارکوونکي ماشومانو د هغې عمرونه هغه ویل شوي و بل دا چې لکه داسې څه ذمهوارۍ ویل شوې وې چې اول سکول ته تګ بیا چې دی لکه د هغه چې لکه نه سکول متاثره شي نه د هغه کار متاثره شي نه د هغه کور متاثره شي په هغې باندې که وګورو نو لږه شانتې کمزوري پکې نظر باندې راځي بیسیکلی چې دا ډفرنټ قوانین دي زه چې کوم تاسو سره قانون خبره کوم دا فوکس دی د ماشوم په تحفظ او د هغه فلاح بهبود صحیح وایي ټیک شه په هغې کې ګوره لکه په سټریټ باندې ماشوم سټریټ چلډرن یو ورته ایشو ده ټیک شه ماشومان بیګینګ کې انوالو دي دا یو ایشو ده ټیک شه مطلب د دې نه به څنګه ماشومان موږ روکتام کو په دې حوالې سره صوبایي حکومت دا قانون سازي کړی عرفن ماشومان دي چا مور او پلار مړ شي یا مطلب چا پلار مړ شي مور یتیمان وي ټیک شه داسې مطلب داسې ماشومان جنکې چې ارلی فورس میریجز شکار وي ټیک شه داسې ماشومان چې هغې سره سیکشوال ایکسپلویټیشن وشي ټیک شه ښه
یو غټه کی پروټیکشن ایشو په سکولونو کې کارپورل پنشمنت دی چې ماشومان له اساتذه کرام د طرف نه چې کوم سزاګانې ملاویږي کافي هغې کې کمې راغلی دی او دا الله پاک شکر دی زمونږ ستاسو د ټولو په دې کې هلې ځلې دي ټیک شي نو داسې ډفرنٹ چایلډ پروټیکشن ایشو تاسو چې کوم خبره وکړه دا د دې لپاره یو بل قانون دی چې هغې ته موږ امپلایمنټ آف چلډرن اکټ وایو هغه اوس زموږ د کرنټ صوبایي حکومت چې کوم دی هغه ریوایز کړی چې کوم زموږ صوبایي حکومت او هغې په 2017 کې چې کوم دی هغه ریوایز کړو دا د 1991 یو قانون و د هغې د لاندې په ورکشاپ کې په اسټابلیشمنټ دې ته موږ اسټابلیشمنټ وایو چې مطلب هغه رجسټرډ ځای پلیس وي په هغې کې فیکټري راځي ورکشاپ راځي هوټل راځي ټیک شي چې په هغې کې فرض کو ماشومان انوالومنټ یو عمر پورې چې کوم دی د 12 سالو پورې خو ممنوع دي ټیک شي خو مطلب دا دی چې فرض کو دې نه پس هغه کار کوي هغې ته چایلډ ورک ویلی شي ټیک شي هغه په دې وجه چې چونکې مطلب څه لیمیټډ لږ ته کې سپیس یې ورکړی په دې وجه چې په یو نیم ټایم کې ماشوم چې کوم دی هغه واحد کفیلي د پوره خاندان خو دا دی چې هلته کې که تاسو وګورئ نو آرټیکل 25A د لاندې تعلیم چې دی دا یو بنیادي حق دی نو په دغه حوالې سره چې کوم دی نو د دغه کنسرن محکمې سره چې څومره کله کار کوي سره دا خبرې دي چې مطلب هلته د ماشومانو پروټیکشن به څنګه انشور کېږي ښه جي چې هلته کې پراپر رجسټر مینټین کېږي هغې ته پراپر میډیکل اسسټنس ملاویږي ټیک شي بیا دلته دې کې د لیبر یو پوره لیبر ډپارټمنټ لیبر ډایرکټریټ دی چې هغې د انسپیکشنز کوي بالکل صحیح وایي هغه ریګولیټ کېږي سر که لکه خپل یونټس راته ووایه ستاسو لکه یونټس په کومو ښارونو کې دي او لکه کوم قسمه هغه اچیومنټس ویلو شو که نه چې تر اوسه پورې لکه ترلاسه شوي زموږ جي موږ بیسیکلي چونکې د مئی 2011 نه خپل پروګرام چې کوم دی سټارټ کړو د چایلډ پروټیکشن سپیسیفک چایلډ پروټیکشن باندې فوکس او په دې حوالې سره موږ تر اوسه پورې 12 ډسټرکټ چایلډ پروټیکشن یونټس چې کوم دی هغه اسټابلیش کړو او اپریشنلایز کړو په هغې کې موږ سره پیښور مردان سواوې بونیر سوات لوور دیر چترال او هزاره ریجن کې موږ سره ابټاباد او بټګرام او ساوث ریجن کې موږ سره کوهاټ او بنو کوم دی په دې کې شامل ټیک شي 400 چې کوم دی موږ سره شامل دی ټیک شي په دې 12 ډسټرکټو کې تاسو زموږ د مئی 2011 نه تر 31 مارچ 2019 پورې دا موږ سره ډونر سپورټ کړو ټیک شه په ډسټرکټ لیول باندې پروینشل لیول باندې د زموږ ګورنمنت بجټ او مطلب په ډونر موږ چې کوم دی سپورټ کړو او اوس چونکې مطلب هغې پر الریډي ګورنمنټ خپل پراپر بجټ الوکیټ کو او په هغې باندې اپوینټمنټس چې کوم دی هغه ریګولر بیسس باندې ان پروسس دی صحیح ټیک شي خو مطلب د هغې یونټس د چلولو لپاره اپریشنلایزیشن لپاره الریډي اډیشنل چارج چې کوم دی هغه ډسټرکټ آفیسر سوشل ویلفیر ته ورکړی شوي دي چې مطلب اکټیویټیز روان وي دا لوکل ډونر که انټرنیشنل دې کې یونیسیف موږ سره تعاون یونیسیف او د سیو د چلډرن خو دې کې اوس خبره داسې چې مطلب دغه یونټ چې کوم دی دا یو فوکل بورډ دی یو فوکل پوینټ دی ډسټرکټ لیول باندې ټیک شو دی به مانیټر کوي د چایلډ رائټس وایلیشن چایلډ پروټیکشن وایلیشنز ټیک شي نو په ډسټرکټو کې موږ باقاعده یو ریفرل میکانیزم اسټابلیش کړی چې هغه کنسرن ډیپټي کمشنر سره شیر کوي صحیح شو پبلک ډپارټمنټس پکې لکه مطلب پولیس شو پریزن شو پروبیشن شو هیلث ډپارټمنټ شو ایجوکیشن ډپارټمنټ شو لیبر ډپارټمنټ شو د دې ټول مطلب دا یو فورم وي چې مطلب هغې کې ډفرنٹ سیزونه شیر کېږي تر اوسه پورې که موږ د مئی 2011 تر 31 مارچ پورې خپل رپورټ واخلو نو په دې کې موږ 30,474 ماشومان ایټ ریسک دا ډېر غټ فګر دی کوم دی هغه آئیډینټیفای کړي دي او فیسیلیټیټ کړي هم دي زبردست په دې کې لګور کارپوریټ پنشمنټ موږ سره 489 کیسز د کارپوریټ پنشمنټ موږ فیسیلیټ کړي په دې کې داسې پنشمنټس هم ته چې مطلب ماشومانو پکې غوږونه ډمیج شوي دي ته پکې فزیکل ډېر خراب پنشمنټس ملاو شوي بل د دې نه علاوه په دې کې 303 موږ سره د سیکشوال ابیوز ایکسپلویټیشن کیسز رپورټ شوي ټیک شي نو دا چې ډیفرنٹ دی کې 6 دا د 2011 نه تر اوسه پورې 303 او دې کې موږ سره او دې کې داسې چې رپورټینګ چې موږ کمنټیفای کړی په 12 ډسټرکټ کې ټیک شي بل د دې لپاره موږ یو کمیونټي سټرکچر هم اسټابلیش کړو په 12 ډسټرکټ کې ځکه چې د پروټیکشن چې دی دا خو لاست پروټیکشن خو چې کله وکړو شي نو ته ماشوم موږ تحفظ خبره وکړو په دې کې ټول نه غټه خبره ده د پریونشن چې موږ په پریونشن باندې فوکس کوو نو د پریونشن لپاره موږ ولنټیر کمیټیز په ګراس روټ لیول باندې په دې 12 ډسټرکټ کې 1066 ولنټیر کمیټیز اسټابلیش کړي چې مطلب هغې سره باقي زموږ د ټیمونه چې دا پکې د سیشنز کوي په ډیفرنٹ سبجیکټس باندې هغې سره لینکیجز ډیولپ کوي چې یاره مطلب که تاسو یو خو چې یو هماهنګي پیدا کول اویرنس ګوره که تاسو ګورئ نو قوانین جوړېدل چې کوم دی دا خو یو ډېر د سیسټم یو ډېر مین پلر دی ټیک شو
خو په قانون باندې امپلیمنټیشن چې کوم دی او په هغې باندې سنسټایزیشن کیپاسټي بلډینګ د ډیفرنٹ سټیک هولډر دا ډېر زیات ضروري دی نو دغه هم زموږ مین پرایورټي فوکس دی چې مطلب په دې حوالې سره په جنرل کمیونټي کې په سټیک هولډرز کې اویرنس راشي صحیح نو په دغه حوالې سره زموږ دا فوکس دی چونکې په دې حوالې سره صدق د چایلډ کوټس زه ذکر کوم چې لکه د ماشومانو چې څونه کیسز دي دا په چایلډ پروټیکشن کې سوري چایلډ کوټس کې چې دی هغه به ډیل کیږي نو لکه ستاسو سره چې داسې قسمه څه کیسز راشي هغه د سیکشوال ابیوز بیا سي نو هغه هلته کې ډیل کوي که نه ستاسو خپل څه میکانیزم دی نه جی بالکل زموږ چې کوم چایلډ پروټیکشن افیسر دی که نه جی هغه کلوز کوارډینیټډ وي وذ چایلډ پروټیکشن کوټ ښه جي ښه دا زموږ صوبه کې چې اوس کوم چایلډ پروټیکشن کوټ څلور اپریشنل دي او پرنشل کابینټ چې کوم اپروو ورکړی پرنشل ګورنمنٹ کمټمنټ کوي چې یاره و با په ډسټرکټ لیول ډیویژنل هډ کوارټر کې و چې کوم دی 60 ډیویژنل هډ کوارټر کې مومندو کې هم چې دی لکه او جی او دا به اپریشنلایز کیږي څلور اپریشنلایز دي ښه جي ښه پیښور ابټاباد مردان او مومن ٹھیک ہے جی او نور دریم کیږي دا چونکې زموږ پرنشل ګورنمنٹ پیسې ده ټیک سر دا بیسیکلی زموږ چې کوم دا ډیټا 30474 دا د دې لپاره یو بیس لاین دی ښه چې مونږ مطلب دا دومره کار وکړو دا به مونږ شیر کړو ځکه چې مطلب وی آر پالیسی لیول باډي مطلب یو سایډ ته مونږ چې کوم دی نو انشور کو چې د ماشوم پروټیکشن هم انشور شي خو بلې غاړه چې مونږ سره کوم ډیټا جنریټ کیږي هغه مونږ پرنشل ګورنمنٹ سره هغه مونږ ریسپیکټیو های کورټ سره چې مطلب ایز پر نیډ چې کوم دی سره شیر کو چې یاره مطلب دومره د ماشومانو ایشوز دا دي او دې لپاره دا اقدامات پکار دي په دې کې چې کوم مطلب دا پیښور های کورټ چې کوم دا سټیپس واغسته او پرنشل ګورنمنٹ چې کوم دی نو هغه مطلب الریډي انډورس کو پرنشل ګورنمنٹ چې کوم دی نو هغه 7 ډیویژنل خبر وکړه نو دې کې مطلب زموږ ډیټا چې کومه ده هغه د یو بیس لاین او چې یاره مطلب د چایلډ پروټیکشن کمیشن چې کومه ډیټا ده چې د هغې مطابق ماشومان دومره ان کنفلیکټ ود لا راځي نو دې لپاره ایکسکلوسیو کورټس پکار دي چې کوم کورټس جوړ شوي دا د کې پی چایلډ پروټیکشن ویلفیر ایکټ 2010 د سیکشن 15 د لاندې چې کوم دی د ریکورډ د جوړېدل چې کوم دی په هغه عملي شوي دي ښه دې علاوه تاسو وختي چې دی د سټریټ چلډرن خبره وکړله بیا په پیښور کې زه دا لکه ښې منصوبې مونږ په دې وجه باندې ستایو که هغه لکه پناهګاه ایکټ واخلو د زمونږ د مشرانو دپاره خو بیا که په ماشومانو لیول کې راشو نو په هغې کې زمونږ کور یو ډیر خوږ نوم یو ډیر خوږ پراجیکټ چې دی هغه د صوبایي حکومت لخوا شروع شو نو ستاسو هم لکه په دغه کې کنټریبیوشن دی بالکل جی بیسیکلی چونکې چایلډ پروټیکشن کمیشن خو یو پرنشل فوکل پوینټ دی بیا مطلب زموږ کور یعنی دا ستاسو په دغه کې عملي شوی دی زموږ کور یو چایلډ پروټیکشن انسټیټیوټ دی او جی او مطلب دا زموږ ټول موږ د ډپارټمنټ اف سوشل ویلفیر یو حصہ یو زبردست او چایلډ پروټیکشن انسټیټیوټ چې کوم دی نو پای کې خو زموږ اوس موجوده کوم پرایم منسټر صاحب دی دا ډېر زیات په دې حوالې سره چې کوم دی نو کافي سپورټ او انټرسټ مطلب الته پریویس ګورنمنٹ کې چې مطلب هغه چیرمین او پولیټیکل رولینګ پارټي صحیح هغه حوالې سره هغه د وزټس کړي دي په خپل هم ډېر زیات سپورټ کړی بلکې ایون زموږ د موجوده نیشنل اسمبلی سپیکر چې دی هغه هم پای کې ډېر انټرسټ و او آی تھنک زموږ صوبه کې دا یو ډېر زیات یو ډېر ښه پروجیکټ چې کوم دی یو ښه پروګرام چې کوم دی ګورنمنټ انټروډیوس دې کې شک نشته او مطلب په هغې کې زموږ چې کوم دا چایلډ پروټیکشن افیسر د یونټس دي که نه هغه دې سره لینک دی ښه جي ښه زموږ چایلډ پروټیکشن یونټ دا کار دی چې ماشومان رننګ ماشوم میسنګ ماشومان په سټریټ باندې ماشومان د دې آیډنټیفیکیشن وکړي د دې کسټډي ریکارډ نه والي او هغه ریفر کړي زموږ کور ته نو بیسیکلی دا انټر لینک دی دا ون پروګرام دا د ټول چایلډ پروټیکشن ډیفرنٹ سیګمنټس دي او دا انټر لینک دی دا پروګرام اوس دې وخت کې موجوده زموږ چې کوم زموږ صوبایي ګورنمنټ دی صوبایي چیف منسټر صاحب چې کوم دی هغې اپروډ ورکړی ګورنمنټ اپروډ ورکړی چې څلور نور هم سب زموږ کورس جوړېږي یو که تاسو وګورئ زموږ هلته فیمل ماشومانو دپاره یو اشد ضرورت دی نو مطلب هغه چې کوم دی نو هغې باندې ماشومان چې جوړ شي بل درې نور سب زموږ کور دغه چې کوم دی هغه جوړېدل سټارټ شوي چې په هغې کې ملکنډ کې یو جوړېږي یو په هزاره کې جوړېږي او یو مطلب دې سایډ ته ساوث سایډ ته جوړېږي نو بیسیکلی په هغې کې چې کوم دی الریډي 1000 پلس چې کوم دی نو کیپاسټي الریډي اویلیبل دا یو پروټیکټیو دغه دی مخکې وجه دی نه مخکې به موږ ته ماشوم آیډنټیفای شو نو دا به ډېره غټه ایشو به موږ به ماشوم ریفر کو یا خو به موږ ماشوم د زموږ چې کوم د ډسټرکټ سوشل ویلفیر آفس په رڼا کې چې کوم ویلفیر ہومز هلته به ماشوم چې کوم دی اکوموډیټ کو یا به بیا ماشوم ایدي ہوم یا ډفرنٹ پرایویټ ادارې ته ووت
نو که تاسو وګورئ که نو ریاست دلته کې دا خپل کسټډي چې کوم دی ګوره چې انسټیټیوټ د ریاست د حکومت د سپرویژن کې وي د هغې هغې ډېر ښه پروټیکټیو انوایرمنټ وي او په هغې کې کوشش هم زموږ دا دی چې خدا دی چې زموږ اوورال ماشوم چې کوم هلته داسې وي چې د هغه بالکل څوک نه وي نو هغه ریګولر سټې کوي نارملي زموږ د دې چایلډ پروټیکشن سیسټم اپروچ دا دی چې ماشوم چې کوم دی دا ری یونیفای شي ری انټیګریټ شي وذ فیملی ځکه چې کمیونټي سیسټم چې کوم دی نو دا بیسټ دی د ماشوم د پرسنالټي ډیولپمنټ لپاره ټیک شي نو په دې کې اوس زموږ لاست 6 months یو پروجیکټ وچلو with the support of your local NGO آزاد فاونډیشن نو په دې کې لاست زموږ چې کوم لاست 7 months رپورټ دی نو په هغې کې چې کوم دی موږ 69 ماشومان داسې دي چې په سټریټ باندې هغه میسنګ وو رنوي او هغه زموږ چې کوم پروجیکټ ټیم دی نو هغې چې کوم دی ری یونیفای کړو ری انټیګریټ کړو وذ فیملی ها دا ډېر غټ نو هغې په دغه دا ضروري وي په دغه دوران کې که ټمپرري شیلټر ضرورت راځي نو هغه زموږ کور چې کوم دی الریډي انسټیټیوټ موجود دی او چې کوم مطلب داسې پرمنټ الفت ماشومان بیا خپلته یو فل فلش پروګرام دی ایجوکیشن پروګرام دی هلته سایکو سوشل کاونسلینګ هغه اوورال چې کوم دی روان سر لکه یو کورنۍ ده او د یوې کورنۍ چې دی لکه داسې د کور سربراہ هغه حق رسېدلی دی یتیمان شوي دي د دغه یتیمانو سره یا په کور کې زیاتی کیږي یا د چم مالت لخوا ورسره زیاتی کیږي اوس د دغه کورنۍ په حق لبا یو شکایت کوونکي ستاسو سره څنګه لکه تماس نیسي رابطه به کوي طریقې کار کراته لږ دغه شانتي یو خدای چې 1121 هیلپ لاین 1121 یعنی 1121 دا اوورال له پاکستان په لیول باندې چایلډ پروټیکشن هیلپ لاین دی په کې پی کې دا بیسیکلی موږ سره دی که فرض کو داسې څه قسم د ماشوم د ایشو یا په هغې رپورټ کېږي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ 9217 چې کوم دی زموږ ټلیفون 92 یعنی 92 قدرمنو دا نمبر ځان سره خامخا یاد وساتئ افیشل نمبر دی هغې باندې هم کال کولی شي زموږ www.kpcpwc.gov.pk زموږ ویب سایټ دی په هغې باندې هم دي چې کوم دی خپل کولی شي آنلاین هم شکایت جمع کیدی شي زموږ فیسبوک پیج دی په هغې باندې هم چې کوم دی کولی شي ټیک شي خو او بل زموږ چې کوم دی الریډي ډسټرکټ افیس چې کوم دی سوشل ویلفیر هغه سره چې کوم دی مطلب ورتلی شي ټیک شي اوس دې کې داسې ده چې که نه چې مطلب یو خدای که نه چېرې د پیرنټس دغه داسې ماشومان چې یتیم ماشومان نو داسې یتیم ماشومان که فرض کو د هغه څوک نه که نو دا چې کوم زموږ چایلډ پروټیکشن کورټ دی که نه نو هغه هم د دې میټرز چې کوم دی هغه پروسیډ کوي ټیک شي لکه فرض کو د اکثر ماشومان مور پلار مړه شي د وراثت کې مسلې پرابلمز راشي دغه تاسو ته بل راځم که فرض کو سي یا مطلب هغې کیدای چې هغه سره چې کوم نور دغه داسې ریلیټیوز وي یا نایبرز وي سره اکثر کار نکله زیاتې کوي ټیک شي کله ناکله داسې چې مشران ډېر ښه مطلب زموږ چونکې یو سټرانګ فیملی سیسټم دی نو په هغې کې خو موږ د امید ساتو چې یاره مطلب پکار چې موږ خپل رشته دار نه د ګاونډ د ماشوم خیال وساتو ډېر ښه خو لکه مطلب که فرض کو داسې ایشوز وي نو هغه بالکل زموږ ټیم د هغې لپاره ریډي دی او هغه دا ریفلیکټ کوي د یوې داسې کورنۍ که څه مسله وي که نه چې لکه همغه یتیم ته د هغه چې دی لکه کوم مال دی په ماشومتوب کې هغه کورنۍ یا چې دی نو په چم مالت کې چې چا نیولی دی او هغه 10-12 کالو کې یا 15 کالو کې میچې ورشي او همدغه شانتې زموږ پروګرام ته دا وخت کېدی شي چې ناستې وي ډېر به داسې وي او هغه وایي چې زما هغه د ماشومتوب مسله چې دی لکه هغه زه یم که حل شي نو داسې ممکنه ده په دې کوټ کې ګوره جي بالکل عدالتونه چې کوم دی لپاره لیګل هیئرز چې کوم نه په دغه چایلډ بالکل موږ هغه اني ټایم فیسیلیټیټ کړو شو باقاعده دې لپاره موږ سره چایلډ پروټیکشن ویلفیر فنډ دی که فرض کو هغه ته داسې سره قانوني هیلپ ضرورت وي هغه موږ الریډي هغه لپاره الریډي موږ د وکیلانو ټیمونه جوړ کړي موږ سره د بار وکیلان دي بلکې سر موږ سره ډېر داسې وکیلان دي چې هغې ایون زموږ نه هم پیمنټ نه اخلي هغوی وایي چې یاره دا موږ مطلب یو کنټریبیوشن کوو د پبلک انټرسټ کې ټیک شي نو مطلب داسې هغه بالکل چې کوم دی هغه پرسو کېدی شي زموږ بیسیکلی د یونټس چې کوم په ډسټرکټس کې یا پروینشل افیس دی د دې مقصد هم دا دی چې د ماشومانو ډیولپمنټ د ماشومانو سروایول د ماشومانو پروټیکشن او د ماشومانو پارټیسیپیشن ان سنس په دې کې چې ماشومان چې کوم دی هغه په ډفرنٹ پازیټیو اکټیویټیز کې دا انوالومنټ وي خاص کر چې د هغې د لایف حوالې سره فیسیلیټي کېږي پکار چې د هغې پارټیسیپیشن پکې وي ټیک شي چې د هغې پرسنالټي ډیولپ شي ټیک شي
بل د ټول نه غټ خبر داسې چې مطلب که به دې حوالې سره د ماشومانو څه قسم ایشوز دي نو هغې چې کوم دی زموږ پروټیکشن ټیم چې دی هغه الریډي چې کوم دی هغه الریډي آن بورډ وي بل زموږ چې کوم دا لینک دی زموږ ډیولپ کوو نه کمیونټي سره چې موږ کمیونټي کې ولنټیر کمیټیز جوړو ټیک شي په هغې کې مسجد امام هم وي په هغې کې لوکل ایلډرز هم وي په هغې کې لوکل ناظم هم کوشش کوو چې خو نان پولیټیکل موږ پولیټیکل بیس په هغې کې کوشش کوو چې هغه پولیټیکل نه وي ځکه چې مطلب دا خو ګوره یو نوبل کاز دی ټیک شه ستا بچې زما بچې یا د معاشرې چې کوم بچي دي هغه به الې بهترین یو معاشره به کریټ کېږي چې زه څنګه خپل بچي سره ټریټ کوم چې داسې زه مطلب د بل بچي سره هم ټریټ کوم. ډېره زیاته مننه کوو محترم سر ستاسو چې راته وخت راکړ. ډېره مهرباني. تhank you. قدرمنو د پروګرام په دې برخه کې موږ په د ماشومانو چې څومره دغه شانتې د هغوی د محفوظ کولو هغوی ته د حفاظت ورکولو لارې چارې وې په هغې مو خبرې ترې وکړلې او اخلو اوس یو وړه شانتې دمه د دمې نه پس په راسره بله میلمنه د پروګرام ښایست وي ستاسو ملګرتیا دې راسره وي. جی قدرمنو په خپرونه کې درته یو وارې بیا ستړي مشي وایو د پروګرام دا دویمه برخه هم دومره مهمه ده څومره چې د پروګرام لومبۍ برخه وه او په دې برخه کې به موږ د یوې داسې مسلې په هکله خبرې ترې کوو کومه چې په وینا کې ډیره ګرانه وي هغه مسلې طرف ته ځو خو د هغې نه وړاندې زه ستاسو ملاقات د یوې داسې کورنۍ سره کوم په کومه کورنۍ کې چې د کور سربراه هغه خدای پاک ته د چا هم د سره نه خوا کوي د کور سربراه چې لرې شي نو زموږ په پښتنه ټولنه کې د هغه ښځې ژوند تیرول ډیر زیات ګران شي او بیا یو ډیر ټیپیکل او یو ډیر عام لفظ چې هغې ته د کونډې هم ویلی شي نو قدرمنو یو خو دا لفظ دا دغه ښځه او دغه کورنۍ چې دی نو د یو داسې مسلې سره مخ کې چې هر وخت هغه مري هر وخت مري خلک وایي چې انسان یو وخت مړ شي او دا کورنۍ په دغه ټکي او په دغه سوچ سره هر وخت مري. ستاسو ملاقات د یوې داسې کورنۍ سره کوو چې په هغې کې یوه کونډه نه بلکې دوه دي. زموږ ملګري همکار فضل معبود دغه کورنۍ سره خبرې ترې کړي دي د دغې کورنۍ درد به تاسو په زړه سره هغه اورئ هغه به ګورئ او زموږ دغه یقین دی چې دغه کورنۍ سره به تاسو مرستیال هم جوړیږئ. دغه ریپورټ اول وګورئ. قدرمنو ریپورټ تاسو وکته په دغه ریپورټ کې یقین وکئ چې کم درد په کومو لفظونو په کومو ټکو کې بیانیږي نو موږ په دغه خبره باندې مجبوروي چې په دې ټولنه کې دا ژوند تیرول که څوک د ځان دپاره کوي نو هغه به ښه کوي او هغه به ډېر ښه کوي خو تاسو یقین وکئ کوم خلک چې د بل په درد باندې پوهیږي او د بل سره مرسته کوي نو تاسو د هغوی نه لږ شانتې پوښتنه وکئ او زه د ډېرو داسې خلکو سره ناست یم چې هغوی کله خپل ژوند د نورو دپاره تیروي او نورو سره د مرستې په هکله یې تیروي نو د هغوی د زړه تسکین زموږ د هغې نه ډېر زیات مختلف وي او ډېر زیات د هغوی چې کوم هلې ځلې هغه مونږ ته هم ډېر زیات هغه یو د زړه تسکین راکوي. نو که تاسو څوک هم دغه کورنۍ د ساوي د لارې هغه د هغې مرسته کول غواړئ نو څرنګه چې په دغه ریپورټ کې په آخره کې تاسو ته ټول معلومات درکړی شول نو تاسو کولی شئ چې د دغې کورنۍ په مخونو باندې خنداګانې خوارې کړئ او اوس هم بیا د ساوي یوه هڅه دا ده چې دغه زنانه یعنی دغه دونه سکلفل کي دا دونه هنرمنده کي او دوی ته داسې یعنی کور دننه یو روزګار موقع ورکي یا دغه شانتې که بچي دي دوی ته د روزګار یو داسې موقع ورکي چې دا کورنۍ چاته لاس ونه نیسي. اوس قدرمنو راځو هغه مسلې اړخ ته کومه چې په وینا کې ډیره زیاته ګرانه ده لږه نه بلکې ډیره زیاته. د هغې وجه څه ده چې پښتنه ټولنه ده او په پښتنه ټولنه کې د یوې زنانه متعلق او بیا د زنانو د ځینې اعضا متعلق خبرې کول
شرم ګڼل کیږي او شرم به ځکه هم ګڼل کیږي چې زموږ په ټولنه کې زنانو ته د حد نه سیوا عزت ورکړی کیږي او زه چې دی هغه خاوندان ستایم چې خپلو زنانو ته د عزت دغه شانتې هغه صادر ورکوي او قدرمنو خو بیا داسې مسلې پټول په کورونو کې د دغې زنانه ژوند د مرګ سره هغه تړلی شي. زه د بریسټ کینسر قدرمنو خبره تر کوم. ډاکټر سایما عابد زموږ د پروګرام ښایست تړون ساتي د پبلک هیلث اسوسییشن سره او موږ به نن په خصوصي توګه په بریسټ کینسر باندې خبرې ترې کوو خو دا خبرې به ولې کوو په دغه حق باندې به هم درته وایو چې مهم په دغه کیسه د ځان سره اول په پروګرام کې شریکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you so much مشال for inviting me here. ستاسو ډیره زیاته مننه کوم چې ستاسو د لارې به نن په خصوصي توګه زنانو ته آګاهي ملاویږي. اول خو کله ته ووایې لکه دا نننی پروګرام موږ را جوړ کړی دی بیا د بریسټ کینسر په حق باندې که دغه راته لږ ووایې چې لکه ولې دا دومره مهم شولو موږ په دې حق باندې کېناستو. جی ستاسو خبره چې دا ولې مونږ به بریسټ کینسر په حواله سره خبره کول غواړو. ایکچولی بریسټ کینسر چې کوم یو دی یو ډیر غټ ایشو دی. هر یو کینسر چې تاسو وګورئ یو ډیر غټ ایشو دی. خو پاکستان چونکه یو ډیولپینګ کنټری دی یو داسې کنټری دی چې هغه دونه افورډینګ نه دی نو هغوی لپاره چې کوم یو دی پریونشن ډیر امپورټنټ اسپیکټ دی. صحیح پریونشن یا کنټرول کول یا ډیزیز چې کوم یو دی هغه د هغوی پریونشن مخکې نه بچاو ضروری دی. صحیح ځکه چې زمونږ کسان دونه افورډ کولی نشي دونه تللی نشي ډاکټرانو ته د هغوی دونه سوچ نشته د دوی دونه علم نشته الټریسي دی هیلث ایجوکیشن کانسیپټ نشته. ټیک شو د جنرل پبلک ته د هیلث په باره اویرنس نشته. نو هغه چې کوم یو دی اوس د پبلک هیلث اسوسییشن زمونږ دا موټو دی چې مونږ چې کوم یو ورلډ کې اون د هول د ډیز میاشت مناویږي ډیز مناویږي پریونټیو دا پروګرام اسپیکټ باندې چې کوم یو پورا دنیا کې دا ډیز مناویږي. نو مونږ هم دا ځان سره زمونږ دا موټو دی چې مونږ پاکستان کې اسپیشلی کې پی کې دا کلچر براولو چې خلکو په ذهنونو کې د پریونټیو اسپیکټ چې کوم یو دی کنه چې ځان به څنګه بچ کوو یو پرټیکولر ډیزیز نه هغه مونږ شامل کول غواړو. نو چونکه دا بریسټ کینسر حواله سره ما خبره کولو دا اوس اکتوبر را روان دی د پورا دنیا کې د بریسټ کینسر اویرنس منث دی. صحیح که تاسو امریکا ته لاړ شئ که تاسو لندن ته لاړ شئ که تاسو ډیولپ چې کم یو ډیولپ کنټریز ته لاړ شئ آی کې یا ډیولپینګ کنټریز ته لاړ شئ هلته هم دا سیلیبریټ کیږي کمیموریټ کیږي مناویږي او د دې اصل مقصد دا دی چې فیمیل پاپولیشن دې شوډ نو هغوی ته دا پته پکار دی چې هغوی به ځان څنګه ایگزامن کی هغه به که هغوی ته څه شک وي څه دلته لږ څه هغوی ته رسک فیکټر پکې نو هغه به چېرته ځي کم یو ډاکټر ته به ښایي کم یو سټیپس به کوي او فاینلی ټریټمنټ به چېرته نه لي. نو په خیبر پښتونخوا کې دا لکه څومره لوی چیلنج دی تاسو دا هڅه چې دی د تېرو څو کلو راسې کوئ موږ ګورو په خیبر پښتونخوا کې لکه دا څومره ګرانه ده. خیبر پختونخوا ته خو زه وایم چې وروستو راځو اول خو د پاکستان خبره وکړو. پوره ایشیا کې پاکستان کې ټولو نه زیات بریسټ کینسر مرض دی او بیا چې مونږ خیبر پختونخوا ته وګورو نو دلته هم ډیر زیات دی تقریبا هر کال 15,000 پیشنټس دلته نوې بریسټ کینسر والا راځي. 15,000 اټس ا هیوج فیګر. خو تاسو بیا هم ډیر زیات لکه مونږ لپاره دا ډیر یو یک عجیب خبره ده چې دا نمبر اپروکسیمیشن دی او دا لکه دا غدي چې کم لکه رجسټرډ کیږي هغه 15,000 دی نور څومره دی پټ هغه پته نه لګي. دا جی اپروکسیمیټډ فیګر دی او ډیر په افسوس سره دا خبره زه کومه چې زمونږ سره رجسټري اډو نشته دا اپروکسیمیشن دی مطلب یو اندازه ده. نو مطلب دا دی چې پاکستان کې چې څونه دی هر کال 1 लाख مریض راځي اور 9.8 ملین چې کم یو دی ښځې پاکستان کې ایٹ رسک دي. هر کال 40,000 خواتین د بریسټ کینسر په لاسونو سره دی په وجه مړ شي پاکستان کې. 40,000 یو هیوج فیګر دی ګورئ دا په خولي وینا چې دی اسانه ده خو 40,000 یو ډیر غټ فیګر دی او مطلب دا دی چې مونږ ته پکار دی چې مونږ دا ټیبو مات کو دا سټیګما اوس مات کو چې دا د فیمیل ډیزیز دی فیمیل غریب به اسم نه وي لاست سټیجز کا به راځي او مړ به شي. نو تاسو ته زه وایم چې دا یو ډیر غټ چیلنج دی پاکستان کې. پاکستان از آن ټاپ کې پی از آن ټاپ او د دې ډفرنٹ وجوهات دي چې وای اٹ از آن ټاپ ان پاکستان اینڈ خیبر پختونخوا.
خو ټولو نه مخکې امپورټنټ خبره دا ده چې رجسټري نشته رجسټر کیږي نه که لکه د دې د وجوهات هم راته لږ ووایې لږ د هغې که څه ځینې سیمټمز هم ووایې چې لکه زموږ خویندې میندې دا وخت به پروګرام ګوري چې ستاسو له خولې لخوا هغوی په دغې باندې پوه شي او بیا لکه کومه لاره اختیاره کړي چېرته لاړ شي جی دې کې اوس داسې دی مشال رورې چې مونږ دې باندې ډېر زیات کار کړی دی خو سټیل دیر از ا لاٹ اف سپیس ډېر زیات سپیس دی چې مونږ دې باندې نور هم کار وکړو نو ریسک فیکټر په حوالې سره تاسو چې څنګه خبره وکړو نو هغه ټولو نه مخکې چې کوم یو دی دا یو فیملی مرض په طور په مونږ ګورو خدا جنټیک هم جی بالکل چې چا فیملی کې لکه موریان مور شوه نیا شوه خالګانې شوې ترور شوې فیملی ډیزیز په طور چې تاسو وګورئ چې تاسو فیملی کې دی نو پکار دی چې ینګ ایج نه خپل ډاټرز چې کوم یو دي نیسز چې کوم یو دي کنه هغه مخکې نه تاسو ایجوکیټ کې ٹھیک شو هغه سره خبرو کې چې تاسو خپل ایگزامینیشن وکې هر یو منث خپل ایگزامینیشن به خپل کوي که تاسو ته څه ګلټي ملاويږي که تاسو ته څه نوډیول ملاويږي څه ماس ملاويږي تاسو ما ته وایي زه به ډاکټر ته ورځم فورن ځکه چې ارلی ډیټیکشن چې څونه کیږي کنه چې ارلی ډیټیکشن نو 90% سروایول دی ګینه دینه ډیر زیات اموات کیږي او دا صحیح وای ټیک شو نو یو خو جینیټک فیکٹر شو یو میوټیشن شو د جینز کې BRCA1 BRCA2 جینیټک ټینډنسیز چې چا کیږي کنه ای کې میوټیشن وشي او برست کې نوډیول جوړې دی شي اوس دا کینسر څه ته وي کینسر چې ان کنټرول گروث شي کنه د باډي کې یو سیل هم ان کنټرول گروث شي هغه سایز غټ شي هغه لایک ان ملټیپلای شي ډیر زیات ابنورملی هغه کینسر جوړي ټیک شو کنه اوس کینسر خو تقریبا یو سل قسم دنیا کې کینسر دی ټیک شو خو چې تاسو پاکستان کې شوکت خانم والا ډاټا وګورئ نو په ټاپ 3 چې کوم یو دی یو برست کینسر دی یو لیوکیمیا دی او یو چې کوم یو دی هغه ماوث والا السر دی زمونږ دا تمباکو او دا سیګریټ او دا قصې کوي نو درې په ټاپ دا دی پاکستان کې کینسر خو کمینګ بیک ټو د برست کینسر هغه مونږ دا خبره کولې چې کم یو ریسک فیکټرز دي نو هغه کې چې کم یو ریسک فیکټرز دي یو خو جنډر دا فیمیل چې کم یو دی کنه دا مور پرونی بدقسمتی سره د برست کینسر لپاره ظاهر خبره خو دې کې یو بل پوینټ هم دی دا میل چې کم یو دی کنه دام سیف نه دی 1% میل کې برست کینسر کې دی شي ځکه مونږ د پبلک تاسو په ریپورت شوی خبر پښتو بالکل دا سه دنیا کې شته وی آر ټیکنګ لیډ لایک وی آر ټیکنګ lessons from the world کنه ډیولپ کنټریز نو هغه چې 1% میل کې هم کې دی شي اوس مونږ دې کې دا کار کړو چې مونږ مخکې به خپل اډینس کې تش فیمیل کې نو اوس مونږ دا غواړو چې زمونږ چرتم پروګرام کېږي اویرنس والا الته سړی می نو ټیک خدای ما د پر لکه معلومات دي دا زړه مې در تاسو لخوا اورم او نو دینا خامخا لکه خپل سیلف ایگزامینیشن کول پکار دی صحیح دی یو خدا شو جنډر بیا فیملی هیستوري شو بیا پرسنل هیستوري شو چې کوم یو خزه چې کوم یو د برست کینسر یو ځل تیر کړي ون نو هغه شي از اگین پرون ټو هاف د سیکنډ اپیسوډ ای ته پرابلم دویم ځل کې دی شي چې اوس ما دا یو برست کینسر مریض سره خبره کولو ډیر غټ سلیبریټي دی کراچي کې زموږ پروډوسر هم دی پروګرام هم کوي دا غي چې کوم یو دی هغه سره زما اوس خبره کېدل نو هغه ما ته وی چې زما فرست ټایم چې برست کینسر ډایګنوز شوی نو تقریبا زما 12 نه 13 لاک روپے ور باندې خرچ راغله دا خو لکه زه یاد کوم نو غریب خلک خو بيخیم نشي افورد کول دا نشي زه تاسو غریب خبره کوي زه ویم چې میډل کلاس او اپر کلاس هم نشي افورد کولی ډیر خلک تاسو دا ذکر هم کوي خو زم کدام پکې لګ بیا پورت کې چې څه خلک دا سرجری بیا چې دی لکه هغه د کټ کېدو طرف ته لاړ شي زه تاسو ته هم د کې سرجری امپورټنت دی سرجری به خامخا کیږي ټیک شو یو سرجری وشو یو فاینانشل کنسرن پیسې هم پکې لګي دریم د کې ډیر خبرې دي کنه چې پیسې لګیدل شروع شي نو ټول نه مخکې چې کم یو کارو کې هسبندز او ته وی چې زتا سره نه پاتې کېدل غواړي د کې دونه ټراما یې کنه دا سایکولوژیکل یو ډیر غټ ایشو دی نو چې کم یو غریب مخکې نه یو پرابلم نه تیریږي پیسې هم ور سره نشته ایموشنل هم هغه دی فزیکل هم ټراما ور سره وشي چې سرجری وشي د جسم یو حصہ لاړ شي نو څنګه احساس کیږي کنه هغه موشي بیا هسبند هم ورته وایي چې زه بس تا سره نه پاتې کېدم ته خو بس ایکسپایر شو نو دا زمونږ اټیچیوډ بدلول پکار دی چې بدل شي دا سټیګما ته بدل شي وی شوډ بی سپورټیو زمونږ ته پکار دی چې دا برست کینسر مریضانو سره تعاون وکړو هغه مدد وکړو دے آر ناٹ دیر ټو ډای
د هغوی پروټیکشن دی علاج کړو. د دې بیا علاج یا داسې کوم نور تشخیص کول دي دا دلته پښتونخوا کې شته ممکن دي؟ دا چې زمونږ دلته سنټرز شته چې برست کینسر لپاره کار کوي. دی کې شوکت خانم هم دی، دی کې ارنم هم دی، دی کې چې تاسو ګورئ حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې هم کیږي. دا مختلف قسمه دغه مختلف قسم هاسپټلز دی کې کار کوي لګیا دی. خو ګورئ دی کې یو پروګرام ضروری و نو هغه پبلک هیلث اسوسییشن چې آیډنټیفای کړو چې دا ګیپ دی که نه نو بیا دې لپاره مونږ 3 کالونه سټرګل کوو لګیا یو. نو هغه چې کوم یو دی هغه سټرګل اوس د مارچ کې اسمبلی کې یو بل خو نه ریزولوشن پاس شو. نو هغه په آی ایم ریلی تھینکفul ټو د پروونشل اسمبلی سپیکر صاحب، ډیپټي سپیکر صاحب، عائشہ بانو د ټول کسان چې کوم یو they were very instrumental. یو ریزولوشن پاس شو دا مونږ اعلان وکړو چې دلته یو کمیټي به جوړیږي، یو پروګرام به جوړیږي ایٹ د پروونشل ګورنمنٹ دی طرف نه. نو هغه به انشاءالله زه درخواست کوم د زمونږ ټول کسانو نه چې پلیز دا کمیټي او دا پروګرام چې تاسو زر نه زر سټارټ کړئ ځکه چې کاغذونو کې خو ډېر کمیټیانې خو ایکچوئل چې بیا کمیټي میټینګ وشي هغې کې غټې غټې فیصلې وشي ریګارډینګ دس برست کینسر ایله به چینج راځي. تش کاغذونو کې خو پکار نه دی مونږ ته. نو زه ریکویسټ کوم د هیلث ډپارټمنټ نه او د سره چې د پروونشل اسمبلی نه چې د دې کمیټي میټینګ اوس پکار دی چې وشي. نو کمینګ بیک ټو د ریسک فیکټر تاسو مانه کوېسچنز کړو بیا چې کوم یو دی دې کې ډېر نور زیات ریسک فیکټر د هارمونل فیکټرز هم دي. زمونږ دا ښځې چې کوم یو دی هارمونز استعمال کوي لانګ ډیوریشن لپاره اورل کانټراسپټیوز یا اخوا دخوا چې کوم یو هارمونز استعمالوي هغه هم ښه طور افیکټ نه کوي ځکه ظاهر باید ساید افیکټ یې د هغوی. نو هغه چې کوم یو دی هغه برست کینسر ته پرونی بیا یو څو فیمیلې چې اوبیسي غټ ډېر زیات ټیک شو بس یو طرف ته ناست دی ایکسرسایز نه کوي هغه ښځې هم ډېر زیات پرونی چې هغوی کې ګرځېدل ډېر زیات ضروري دی. ډېر ضروري دی. او بیا د وزني چې لکه کومې زمونږ خویندې میندې دي هغې دپاره ډېره زیاته ضروري ډېر زیات ضروري دی. ایکسرسایز از مست. نو هغه چې کوم یو دی هغه کول پکار دی. او بیا چې کوم یو دی دا لیټ مینوپاز چې کوم دا پیریډز او دا چې کوم یو د فیمیل سایکلز چې کوم دي لیټ مینوپاز یا ارلی مینارکی که نه دې کې هم زیات چانس وي. نو دا ډفرنٹ رسک فیکٹرز دي چې کوم یو مونږ ته که داسې رسک فیکټر کم از کم 40 نه پس که فیملی هسټري نه نو 40 نه پس چې کوم یو دی کم از کم یو ځل میموګرافي وکړي یو ځل 40 نه پس کم از کم یو ځل میموګرافي وکړي ځان چیک کړي چې څه رسک فیکټر خو نشته خو چې فیملی هسټري بیا خو به ډېر زیات ارلی تاسو ایگزامینیشن کوئ. که یو حامله دغه شانتې زنانه ده او هغې ته د حمل دوران دغه شانتې شکایت هغه تشخیص وشو هغې کې دا ښکاره شوله نو هغه به اوس څه لاره اختیاروي؟ دا دا چې په پریګننسي په دوران دا سټارټ کیږي که نه فار ایگزامپل اوشو نو هغوی هم دغه دی چې د هغوی خپل پروټوکالز هغه به فالو کوي هاسپټل ته به ځي هغوی ښه ټایم لګي دونه زر دی دونه هغه نه دي زمونږ خو که وشي نو د هغوی خپل پروټوکال د هغوی په حساب سره ټریټمنټ کیږي. لکه بیا ماشوم ته پیتې ورکولی شي؟ دا چې ډیپینډ کوي که سرجري شوي بیا خو نشي کولی که نه. یعنی مطلب په دغه کې رسک خو شته که نه که دغه شانتې رسک شته خو برست کینسر کې چې کوم یو دی هغه که برست فیډینګ که برست کینسر نه وي شوی نو برست فیډینګ ښه دی ټیک شو که نه خو چې برست کینسر شوي هغه خو بیا نشي ورکولی ماشوم له بیا خو نشي ورکولی بیا خو ډسټارټ شوي دا چې برست کینسر چې وشي که نه د برست کوم یو دی هغوی شکل بالکل ډسټارټ شي تاسو بالکل هغه دغوی سکن کوم شیپ او یا داسې هغه اکثر موږ چې ګوګل کې پس وینه داسې قسم شیزونه راوتل شروع شو هغه بیا ماشوم ته څوک پی نشي ورکولی. نو د دې بیا لکه داسې کوم علامات دي چې هغه پته ولګي څه درد وي درد خو به اوبیسلی خامخام وي خو لکه د دې لکه څه پته لګي دی کې چې رورې دوه قسم ګلټیانې یو چې کوم یو ګلټي داسې چې پته به لګي چې ګلټي ده خو تاسو ته زه وایم چې 80% کیسز کې هغه کینسر نه نو زمونږ خویندې میندې خو بالکل یوازې لکه غوټه چې دی هغه کینسر نه دی نه ضروري خو نه ده هغه خو چې میموګرافي وشي بیا به پته لګي چې دا غوټه چې کوم یو دی دا کینسرس دی یا نه دی. 80% کیسز کې هغه کینسرس نه 20% کیسز کې کینسر ستاسو والا خبره چې دړ خو به خامخا نه چې دړ کوي هغه اکثر کینسر نه درد نه نه جی دا خو ټولو نه خطرناک خبره ده ځکه چې دړ چې لکه ځان هم درته نه ښیي نه ښیي که نه جی
نو هغوی خو چې دننه بالکل وجود کې دننه پړسېدل شروع شي او تاسو پرې نه پوهېږئ چې دا لکه کینسر دی که پین وي نو بنده خو فوراً هسپتال ته ځي اکثر دا ځان نه ښایي که نه چې دا کینسر دی دې کې بیا همدغه خبره دی چې پیشنټ به فیل کوي یو پوښتنه بله او هغه هم داسې چې زموږ ځینې خویندې میندې راوغورځېږي یا د څه سره داسې څه دی لکه وجنګېږي نو په هغې کې هم د دې څه خطرات شته نو دا جی مسکنسپشن دی زموږ مسکنسپشن مطلب دا دی چې دا اکثر د کینسر مریضان راځي که نه نو زموږ سره یو ډېر سینیر ډاکټر دی هغوی اکثر به موږ سره دا خبره کوله چې اکثر د کینسر مریضان چې راځي که نه دا وایي چې دا ایکچولی زموږ دا ټیبل لګېدلی وه دیوال کې چېرته کونډه لګېدلې وه هیټ شوې وه نو دا کینسر وشو دا مسکنسپشن دی دې سره هېڅ تعلق نشته ما تاسو ته اوس ریسک فیکټر وویلو که نه هر ریسک فیکټر نه علاوه چې کوم دی دا نشي کېدی قدرمنو مونږ نننی دغه ټاپک ستاسو په وړاندې باندې راوړی و دا مو درته په دې خاطر باندې راوړی و که کومې خور یا مور ته هم داسې څه قسمه مسلې ډاکټر سره دی زر تر زره چې دی رابطه وکړي او که دغه عمره ته ووایي چې په دې کې لکه د مرګ هغه ویره چې دي پکې څومره دې کې جی که ما تاسو ته وویلو چې که ارلی سټیج کې ډایګنوز شي که نه نو سروایول چې کوم دی 90% دی 90% ښځې به بچ پاتې او جی نو کولی شئ چې خپل ځان د دغه بیمارونو محفوظ وساتئ ډاکټر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې راته مو وخت راکړه او وخت تر وخته به انشاءالله چې تاسو رابلو چې دغه شانتې په مهمو چې انشاءالله چې مهم کله شروع شي بیا به راسره هم په راتلونکي پروګرام کې راځئ په هغې کې به هم ډېرې زیاتې خبرې کوو قدرمنو د خپل ځان او د خپل چم مالت ډېر زیات خیال ساتئ موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان